بسم الله الرحمن الرحيم. وقدم المفعول للتعظيم. حفیظ صاحب تا پرون څه خبره کړې وه څه و؟ ښه ښه نو هغې خو ستاسو حاشیې وضاحت کړی دی. تا ته وایي دا ضمیر مستتر او دا پټ ضمیر په دواړو فعلینو کې قاری ته راجع دی. ومن معه من الحفظه، ومن او د ده سره چې کم حفظه فرشتې دي یا د جماعت حاضرین دي. د جماعت حاضرین خو قراءت نه کی، قراءت خو صرف دی کی کنه. پوه نه شولی به خبره نو ستاسو محاشي لیکلي چې دا خبره د بعیده نه چې په دې کې د اشاره چې امام به د مقتدي د جانب نه او د هغه د طرف نه څه کي، څنګه چې د خپل ځان د طرف نه قراءت کی. ښه ځکه نعبدو خو صیغه د څه ده؟ د جمع ده او قاري صاحب خو یوازې دی او غرض خو تعظیم دی نه، ځکه دا مقام ده عاجزی دی. پوهېږه به خبره نو خامخا قاری صاحب بافي صاحب وکیل ګرځي. څه به ګرځي؟ خپل ځان نه به هم قراءت کی او دی به وکالت کی زمونږ مقتدیانو د طرف نه به هم څه کی. پوهېږې نه که امامو نو وکالت بیا څه دی؟ ښکاره دی که نه. ولې د مقتدیانو دی په شریکه مشر کړی دی که نه، دی وکیل کړی دی خپل. نو عبادت داغي په عباداتو کې وردن نشو. ها که امام نو وکالت ښکاره دی ها، او د دې وکالت توجه نه عبادت آفس کې د یو بل سره شریک شولو. ها څه شولو؟ دا مقتدیان راولګېدل، دا ټول مؤکلین شو. ها او امام یې څه شولو؟ او وکالت خو تاسو وایې که نه چې نیت تړی نه تاسو څه وایې چې دی حاضر امام پسې که نه اقتدا نیت کوئ که نه کوئ. نو چې هغه مقتدا شو هغه وکیل شولو نو ښکاره خبره شوله عبادت هم آفس کې شریک شولو. ها نو محشي اخر کې خلاصه لیکلي فیکون فی هذه الآیة الکریمة تأیید لحدیث من کان له امام فقراءة الامام له. دا د دې حدیث تأییدم شو. ها او که امام نو که امامو نو بیا دته ضمیر راجع دی او ټول موحدینو ته څه دی؟ راجع دی. اشی بند کاسې شور کی دا اور پورې که ها پکې به لګېدلې خیر دې پورې پوه شولې. وقدم المفعول للتعظیم او ایاک نعبدو کې حفیظ صاحب ایاک مفعول به ده او نعبدو عامل له او د عامل درجه مخکې او د معمول وروستوي. نو دلته ولی دا مخکې نو وقدم المفعول مفعول مخکې کو للتعظیم د پاره ده، ځکه ایاک داسې مفعول به ده چې د الله تعالی په ذات دلالت کی او د الله تعالی ذات عظیم ده. نو د عظمت تقاضا ده د چړمبې دا راوړه. ها لومبې او دویم والاهتمام به ول اهتمام ته څه ده؟ اشاره ده. ها اے دې خبرې ته اشاره ده چې د الله تذکره په ټولو کې اهمه ده په نسبت تخپل تذکرو. اے نعبدو خو تخپل تذکره کوي، خپل کار یادې چې مونږ عبادت کو، مونږه عبادت دا خو ستا خبرې دي، ستا تذکرې دي. او ایاکه د چا تذکره ده؟ نه پوهېږئ. نو ذکر د الله تعالی اهم دی په ټولو حالاتو کې او خصوصا په حالت ته څه کې د عبادت کې خو ډېر څه دی اهم دی. پوه شولی به خبره باندې دې ټیم کې خو ډېر څه دی اهم دی. ولې؟ ځکه د عبادت په ټیم کې شیطان را لګي او تا ته وسوسې ورچي. نه د وسوسې حل هم دا دی چې ته د الله ذکر وکړې. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. په
پرهیزګارو نښه دا ده چې کله دې ته د شیطان د طرف نه طائف او وسوسه او غلط خیال راشي نو تذکروا خدای ورته رایاد شي د الله ذکر وکړي فاذا هم مبصرون او وخت کې سوچ راشي چې دا خو شیطان وسوسه کوله نو ایاک نعبدو کې ایاک زکه مخکې کو د الله تعالی د نوم او د الله د تذکره اهتمام ته چې دا اهم شی دی دا تذکره مخکې کول فکر تاسو پوه شئ بل دې خبرې ته هم اشاره واپس ده چې دا کمال توحید دی چې ایاک په نعبدو باندې تسکی ولی ک نعبدو ته وای او ایاک رستو کې او دسی او نعبدو کا نعبدو نو چې نعبدو تا وې نه که لا نور راغله نه احتمال پکې د شرک چې د عبادت په چای او چې ایاک دې سکړلو نو مکمل د شرک هغه جرړه ختمه شول چې ګوره ایاک خاص تا د بل چانه نعبدو هرستو خبره او بل والدلاله على الحصر دا درېمه وجه د تعظیم اهتمام او دلالت على الحصر ها ایاک اپس معمول له او تقدیم ما حقه التاخير دا يفيد الحصر ها صفه کی ولذلك سردی تایید په دې خبره بیانی چې نه دا حصر فائدہ کی دا تقدیم ها ابن حاجب رحمت الله علیه دلته دا حصر او د قصر نه انکار کړی دی هغه وی نه قصر قلب صحیح کیږي نه قصر افراد صحیح کیږي ها نه هغه وای دلته دا د صد فاره حصر او قصر د پاره او مصنف وای چې نه دا د قصر د پاره دی او د حصر د پاره دی او دلیل په د رئیس المفسرین عبد الله ابن عباس سے پیش کی چې هغه معنی د حصر کړی دا ولذلك قال ابن عباس رضی الله عنه معناه نعبدك ولا نعبد ستا عبادت کو د بلچا نه حصر خودک کی توی چې یو سیز یو پورې خاص کی او نور ټولو نه سکی نه عبادت چا پورې خاص شو او نور ټولو نه شو تاسو په شله خبره باندې او کته چې نه افراد صحیح کیږي او نه قصر قلب صحیح کیږي په شله په کستا د مخاطب عقیده د شرکت واپس نه قصر افراد ده قصر او کنا استاد مخاطب عقیده د عکس و نه بیا قصر قلب ده ایک مخاطب وی چې غیر الله عبادت پکو غیر الله به معبودی او الله بنی نه بیا قصر قلب ده خبره ول الټا کړل چې نه خاص ته الله به په بل چا او کنه د هغه عقیده کده سوا د شرکت وا چې د الله بکو د خپلو کو نبیا سشلو قصر افراد شلو چې نه انفرادن واحد یوازې به چاکو نو هغه وایي نه قصر قلب صحیح کیږي نه افراد ځکه دغه اعتقاد خود مخاطب نشته دی نو موږ ورته وایو چې دا قصر حقیقي دی ها قصر نه قصر افراد دی نه او مخاطب ته به نظر مگر نشته دی دک شان عبادت الله تعالی پورې خاص درې وجه شولې تعظیم او اهتمام او دلالت علی الحصر سلورم وجه وتقديم ما هو مقدم في الوجود وتقديمه ایاک بچا دلالت کی بذات الله تعالی باندې نه د ایاک مدلول اغا مقدم دی کنه دی اغا او د نعبدو مدلول سره ما او تایو زما استا عبادت ته نه ما او تا هم رستیو زمون عبادتم وجود کی رستو دی کنه نو دک شان کم لفظ چې دلالت کی په هغه ذات باندې چې هغه مقدم دی نه لفظ عموم سکلو نه پونه شولې دې لپاره چې دغه لفظ او دغه تذکره دا د واقع سره موافق شي ښا په واقع کې ذات الله تعالی مقدم دی نه په تذکره کې به هم سي کی د ایاک نعبدو کی اشاره ده چې وتقدیم ما د وجه د مخکې کولو د هغه سیز نه هو مقدم فی الوجود چې هغه وجود کې سره نه ایاک په چا دلالت کی په ذات الله تعالی هغه وجود کې مقدم دی نه ایاک چې په دلالت کې هغه هم شکل او آخری خبره پنځم وجه والتنبیه علی ان العابد ينبغي ان يكون نظره الى المعبود افی سیبون ایاک نعبدو کی دو نسبتون دی
یو د عبادت نسبت ته ما او تا ته چې دې ته نسبت اسنادی وایي ها دویم د عبادت نسبت ته ذات ته الله تعالی ته دې ته نسبت ایقائی وایي پوهیږه خبره باندې د فعل او د فاعل منځ کې نسبتي او د فعل او د مفعول به منځ کې سي نسبتي ما ته ګوره پدې درې واړو کې پدې ذات الله تعالی مقدم ویږي به ورپسې رستو سره وړو نه عبودو زما او ستا فعل او زما او ستا د فعل نسبت چې کوم فاعل تراغله چې مونږ او تاسو یو دا دواړه رستو کړل او ذات الله تعالی یې سکړو نو دا عابد ته تنبیه ورکی عبادت کوونکی ته چې ګوره ته نه په خپل ځان نظر کوي چې زه څوک یم او نه په خپل عبادت نظر کوي چې څنګه عبادت مې وګوها نه ته خالص نظر به په ذات الله تعالی یو دا به ال راضي چې را مخ کی یا خاص تاسو بو یا که چې تا را مخ کې کو نظر دې ټول چاته شولو ځان ته نظر نه کوي خپل عبادت ته هم دام ستانه راوتی دی پوهیږي نظر بچاته کوي نو تنبیه ته چې ينبغي للعابد عابد د پر مناسبه ده ان يكون نظره الى المعبود اولا چې د نظر به اولا چاته وبالذات او ذاتا بنسبت چاته ذات ته الله تعالی ته لمبه نظر او مقصود بذات نظر بستا چاته الله تعالی ته ومنه او داغین رستو بیا تخپل نظر به الى العبادت ستا بیا بس عبادت را روان دی یا کنا خو ما ته ګورئ چې عبادت ته بیا نه په عبادت کې دوه حصے دي په دې حصے سره نه چې دا معنا صادر دی نه په دې حصے سره چې دا ما زما او د خدای منځ کې یو نسبت ته ها دې عبادت زما او د الله منځ کې یو نسبت او یو تعلق او یو رشتہ قائم کړی دا په دې بنیاد به عبادت ته ګوري په دې بنیاد نه چې دا معنا صادر شوی دی نو ذکر وایلا من حيث انها عبادت په دې حیثیت نه چې دا یو عبادت ته او صدرت عنه د دن راوته په دې حیث ورته بل من حيث انها په دې حیثیت ورته ګوري چې دا عبادت نسبت شریفه الیه دا یو شریف نسبت ته الله تعالی ووصله بینه وبین الحق او دا یو وسیله او ذریعہ د حق تعالی منځ کې د او داغي وجه او دلیل بیانې فیسه فان العارف کم سړی چې عارف د الله د معرفت مرید دی نه انما يحق وصوله د وصول بکله موجودی کی دی بکله واصل ګرځي د عارفیت نه بکله واصلیت ترسیږي اذا استغرق اذا چې کله دی مستغرق او پټ کړل شي معنی پښتو کې غرق کړل شي پښتو کې پناه کړل شي په ملاحظه جناب قدس په ملاحظه د هغه ذات کې چې هغه ذات څه دی مقدس دی پاک دی ویګه به خبره باندې ها وغاب عنا او دی غائب شي د هر هغه صنع ده چې کوم د الله تعالی نه سیوای ها نه پوهیږي به خبره دې ته وی فیسه پناهیت ښه او تب صرف پناه فی الله پناه او د الله نه سیوا چې سدي دا غینه بغایب دا غینه با ايش ته بنګوره صرف نو دې ته اصول وی دې ته حتی دمر وچ کم نه غیر الله فرید د الله نه علاوه سيزونه برزان نه دسي غایب کی چې انه لا يلاحظ نفسه دی بنه خپل ځان لحاظ کی لحاظ معنی دستر غلام دی کول یو شیخه ویږي ولا حالا من احوالها نبي خپل یو حالت احوال نسکی چې ګوره تلاوت ته مې وګوره ګوره ذکر ته مې وګوره ګوره عبادت ته مې وګوره ویږي الا من حيث انها ملاحظه له صرف پدې حیثیت ورته ګوري پدې چې دا ملاحظ دی له د الله تعالی سره ملاحظ څه مطلب ومنتسبه الیه دا زما نسبت کی الله تعالی دا زما چې خدای ته نسبت شوی دی نو په څه بنیاد شوی دی د عبادت توجه نه په دې بنیاد ورته ګورم په دې نه ګورم چې دا معنا څه دی په دې څلور پنځه موجه پوه شولې دې تنبیه ته اشاره ده او ولذالک او د دې وجه نه چې تقدیم د دغه تنبیه د پاره راځي نپوزل ما حک الله عن حبیبه الله تعالی چې د خپل حبیب نه کوم حکایت کړي دي نو هغه ورواله هغه ته میلاو دي په هغه حکایت باندې کوم چې د حضرت موسی علیه السلام نه نقل کړي دي نبی علیه السلام چې کله غاری ثور کې دي
او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیہ السلام په حالت او یریدلو چې کدی کته او قتل خپل خپوتن لا ابصرونا من بوینها نو نبی علیہ السلام ورته فرمایي لا تحزن ان الله معنا نو ګوره ان الله کې لفظ الله مخکې کړی دی او معنا دای رستو کړی دی ها او موسی علیہ السلام او ملګری چې کله دریاب ته نږدې شو ناغي ورته وی ان لمدرکون بس مونږ خو ورسولو د شان اغي دی او مخې ته دریاب دی د موسی علیہ السلام ورته فرمایل ان معي ربي ان معي را مخکې شو بچا باندې ربي باندې نو نبی علیہ السلام نه چې کوم حکایت نقل له هغه غوړه ده هغه ته فضیلت میلاو ده پاغي باندې چې هغه زکه دا درجه اوچته چې ستا نظر چا باندې تاسو په نه شولې ولذلك او د دیو جن فضل غرواله ورکړل شوی دی ما هغه قول تحق الله چې الله نقل کړي د خپل حبیب نه حيث قال لا تحزن ان الله علامه غرواله ولا تصور کړي دی هغه سبانه چې نقل کړي دی عن کلیمه د خپل کلیمنا خپل حيث قال ان معي ربي سيهدي بل فی سب د حضرت موسی علیہ السلام سره پلکاو ملګریو ها او د ابو نبی علیہ السلام سره یو ملګری او نبی علیہ السلام صيغه د جمع راوړي معنا او موسی علیہ السلام ما سره زمارم ویږي نو ملګری هغه دې ډېر خوندور نو ها او د نبی علیہ السلام دا یو خو سم ملګری ها نو معنا کې ځان سره هغه راګیر کو مونږ سره الله دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه صحبت او معیت قرآن نه ثابت ده ها چې معنا شو نو د نبی علیہ السلام سره معیت او صحابي والے ملګرتیا والے مصاحبت راغی کنه پوهیږي نو د دې وجنا تاسو شرقایت کې ویلي چې افضل الخلائق بعد الانبیاء د انبیاء او نرستو په ټول مخلوق کې هغه دغه نه داسې اوچت کړي هغه څوک ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه ده تاسو پوه شولې بهرحال وکرر ضمیر سره وړو اپیسه دې سیونه وی چې ایاک نعبد و نستعين ویږي کله دې سم کار کېدل یو ایاک ده د نعبد و نستعين واړو لپاره ابا ماتوب علیه را یو ده کې جدا به معمول نه وکرر الضمیر افیسه ک ضمیر مکرر نه راوړي او دې سی ویلې چې ایاک نعبد و ایاک نکیدی شي چابوي چې د نستعين معمول شاته محذوف ته چرته بل سبي ها پوهیږي به خبره نو ایاکه دوباره راوړو ها چې تنسیس راشي تصریح راشي چې څنګه معبود هغه د مذکرنګ مستعان منه او مستعان به صرف هغه ده ها او کدا رستو شوی بیا دا تنسیس نه راتله یو احتمال خدا شته دی چې ایاک بدوا رامخ کې شوی دی خدا احتمال هم شته دی چې دا ایاک د نعبدو دی او د نستعين هغه محذوف دی نو بیا خو په دواړو کې حصر نه راتللو او اوس تصریح رااله صفا خبره معلومه شوله چې نه په نعبدوم ایاک رامخ کې شوی دی په نستعين نو ضمیر مکرر کلی تنسیسی چې تصریح راشي علا په دی باندې چې انه دک الله تعالی مستعان به هم دی لا غیرو لا بل څوک او دویم افیسه چابوي ک ایاک یو ایاک نه چابوي چې دا تقدیم دا مفید د حصر دی خو حصر د مجموعي بچاوي ها چې عبادت او استعانت دواړه مختص په الله تعالی پوری دي یو بني مختص یو با نه پوهیږي نه جدا راوړو نه چې عبادت څنګه الله تعالی پورې خاصه دي سي پورې استعانت هم خاص ده په نه پوهیږي وقدمت العباده على الاستعانه عبادت اپیسه به مخ کې کو په څه باندې استعانت باندې پوهیږي په خبره باندې کني موږ مخ کې څه ویلو چې خدای استانه مدد غواړو په ادا او عبادت کې ها نه استعانت مخ کې پکارو عبادت نو وقدمت العباده على الاستعانه یو وجه خدای د ليتوافق رؤوس الآي چې د آیاتونو سرونه یو شان راشي ها په سر کدي سی ویلې چې ایاک نستعين و ایاک نعبد نو دا نعبد په دال باندې ختم شو مخ کې مالک یوم الدین الرحمن الرحیم پوری شولې په نو د رعایت تفاصیل لپاره حافظ
دا آیات کریمه آخر تستاسو محشوی والم ان الکلمة التي هي آخر الآیه یسمى فاصله غیت سوای زکه دک حصرا لګي او دغه کلمه دا آیات تمخ کې نه جدا کی ها دراتلون کې آیات نه سګي جدا تاسو پوه شولې په دې اعتبار سره دې ته رؤوس او راس ورته هم وای اپیسه چې سر یې نه سړی یې او چې سر نه بیا سړی نه کدا سر نه نه بیا دا آیات نه بیا دا ټول یو آیات بیا ز په خوا باندې اینه نو ذکر ورته سوای ولولاه لكان الآيتان آياتن وآياتن یا بدوا آیات یو آیات او فواصل د قرآن منحصر دی په مماثله او په مقارنه کې ماره تعاون کې ویلو ها والطور وكتاب مسطور داغه مماثله ده ها مقارنه دا سوره فاتحه کې چې دا راغله ها ويعلم منه بلتم دا معلومه شولا فيسه ان تقديم الوسيله على طلب الحاجه ادعى الى الاجابه چې چانه سواړې کنه نورمبه وسیله جوړه کا اے سواسطه او وسیله دا به اجابت کې ډېر خې مان دي سره به خبره ډېر زشي قبول شي ها تاسو په شاله خبره باندې یعنی سائل لپکار دادی چې د خپل سوال نه مخکې مسئول تصور کی د هدیه او د تعظیم په شکل کې چې کاری ضروري شي په نه شولې اهدنا الصراط المستقیم دې ته تعلیم المسأله وای دې صورت ته مونږ سوال کو کنه نو مونږ دا غي نه مخکې سبحانك اللهم ورته پیش کو الحمدلله رب العالمین ورته سګړلو ایاک نعبد ورته او ایاک نستعين کې ته اوس غواړو ها نه پوهیږي څوک د سګي پیسه چې شابه راکا دیسو څوک لګي کنه چې راکا نه دراکا نه مخکې به راکا ته څه چل جوړه کنه سپوره را پوره تمهیدی کلمات به تاسو پوه شولې خا او یعلم منه معلومات ندام شول چې تقدیم د وسیلې په طلب د حاجت باندې ادعى الى الاجابه دا اجابت ته دعوت ورکی یعنی دا مسئول توای چې لکه قبول کړه دا دوره د غیر الله وکړو واقول قاضي سوي زما بلا وجدها وزوایما چې ایاک نعبدو کی تا ځان ته نسبت ته عبادت کو چې مونږ عبادت کو نړ کې رال چې تم سو کې ښه عبادتونه خو کې پويږي ندي څه پیدا کو دی په ځل کې او خوشحالي چیرې لویو نشاته پسوي چې ویا کنستین مونږ کو عبادت خو خدای په خپل نه کو بس داته مونږ مدد وکړو مونږ یو کنو نو هغه کمړه کې چې سراویل واغې واقول زویم لما نسب المتکلم چې کلم متکلم نسبت کو د عبادت خپل ځان ته او هم ذالک او هم دې خبره خیال کې फायदा کړله تبجحا یو خوشحالي پیدا کړله واعتدادا منه او یو استقلال پیدا کو د طرف نه چې تم مستقله بما فاغس سر يصدر عنه چې ددنه لکه ما نه هم عبادت ساجریږي فعقبه بقوله بدی قول سره تعقیب کو چې وإياك ليدل دې لپاره چې دلالت کوي چې علی ان العبادت ايضا عبادت ګره هم مما هغه سیز ده لا يتم ولا يستتب چې دا تامیږي نه او دا مستقل نه ګرځي پوهیږي الله تعالی دا فارچ کوم عبادت کې الا بمعونه منه سو پوری چاغه مدد نکړي او توفیق نه واغه وقيل الواو للحال چاوي دا و پکې دا عطف تفار نه ده ها نه یو جمله شوله ها نه معنا بداسي شي نعبدک مستا عبادت کو مستعینین بک پدا سے حال کې چې مدد مستانه حاصل لکه پوهیږي کنه ایاک نعبد خاص تا عبادت کو او پدا سے حال کے عبادت کو چی مدد مستاسو نوار وقرئ بکسر النون فیهما او دوالو کے فی سیب دنون سرا غلی دا ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک ندا قراءت شاذہ دے ها قراءت وهي لغة بني تميم او دا بنو تميم بنو تميم نے اشارہ کی چې ګوره شاذ قراءت ته خو ګوره د قاعده خلاف نه ده ها ځکه داغي لغت ته فانهم يكسرون حروف المضارعه اغي حروف مضارعات لسور کی خو کله لور کی سیولیاء سیول دیانه علاوه
اے حروف مضارعات کی تی راشی نون راشی حمزه راشی اغیل ایلنا ایم حروف مضارعات نه ده ولکه میزان کې حروفیاتین ویلو کنه اکاتین درته یادی ده یا نه دغه یې لکه کسره ور کې نه خدان نه کسرو نه جوړه ده او ضعیف ده او کسره په څه ده نسیول یا خو کله ول ور کې اذا لم ينضم بعدها چې کله تر ما بعد سني زما نه نبي ولا سور کې نه عبارت دا سه شو دی حروف مضارعات لکسره ور کې خو کله ول ور کې چې ما بعد ترنه زمنی نالک دلته ما بعد زمشته ده چې نین ورکی ولا ایا کنا بودو کی بو باندې غل زمر اغلی لګنه ها ایا کا تاسو ګورئ چې ذهن نه لیکو نو توای چې رستو سي چې زمنی نه بیا ولا کسره ورکی چې زمه ولیک زمنی نه بیا خبره د ثقيل نه اسقل ته دي بیا خبره درنیږي نه چې زمنی نه سور کی او په ایا کنا عبودو کی خو هغه د صدا زمه ده نو څنګه ته دا خو بیا د قاعده خلاف قاعده خدا غیره چې زمن نه ورکی او ته نه دواړو کې قراءت تکسر راغله ده ایاک نستعين کې کنستعين وې سم مسله نشته ځکه شاته څه نشته نه دی وایي چې د معبد نه مراد معبد متصله یادوخه معبد مشاته متصل خو نعبدو کې عین باندې سکون دی به باندې صدا نه مثال به شي لکه نقول کې نقول نشي ویلې ذکر شاته بسې اقول کې اقول نشي ویلې ذکر شاته زمانه اوس په پوه شولې